کندو رمضان المبارک یو مبارک میاشت ده، برکت والا میاشت ده. دې ته صوم وصوص شهر صبر وایي، د صبر میاشت ده. دیو جنا عزتمندو په رمضان المبارک کې ډېر زیات فواید دي او ډېره زیاته ګټه ده په دې کې. قرآن کې الله فرمایي چې ایمان والو په تاسو باندې روژه فرض ده، لکه څنګه چې پخواني امتونو باندې فرض وه. لعلکم تتقون، دې لپاره تاسو جهنم د اور نه بچ شئ، دې لپاره چې تاسو کې تقوا پیدا شي. رمضان المبارک سکی تقوا راولي عزتمندو. تقوا څنګه سړي کې راځي؟ لکه یو سړی عزتمندو په کمره کې پټ وبس کلی شي، خوراک کولی شي، هیڅوک یې نه ګوري، ګیټ بند ده. په دې پټ ځای کې چې سړی د الله پاک نه یریږي، دې ته تقوا وایي. او تقوا دې ته وایي چې سړی عزتمندو په هر ځای کې د الله پاک نه ویریږي. او دا تقوا روژه سړي کې پیدا کوي عزتمندو. یو د الله حکم د عزتمندو چې الله وی روژه ونیسئ، موږ به یې نیسو، لیکن دا د الله فضل و کرم و مهرباني ده چې نیولو سره سره موږ له ثواب راکوي. تقوا پکې پیدا کیږي، جهنم اور نه سړی بچ کیږي، پخواني ګناهونه ټول الله معاف کوي عزتمندو. که الله موږ ته روژه ونیسه، هېڅ ثواب تعالی نه درکوم، موږ بندګان یو، موږ به روژه نیسو. او چې الله احسان یې احسان، فضل و کرم، ډېر مهربانه ذات ده چې روژه ونیسه، تقوا به تا کې راولم او ګناهونه به دې معاف کړمه او جنت ته به دې بوځمه. دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان میاشت روژه ونیوله او ثواب یې وګڼله چې لکه دې کې ثواب ده او ایمان پکې وي، الله یې پخواني ټول ګناهونه معاف کوي. بل حدیث کې راځي: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان المبارک میاشت کې تراویح وکړلې، تهجد وکړل، قیام اللیل او ثواب یې وګڼه، ټیک د عزتمندو سړی ستړی خپو باندې بوجي، بیا هم الله پاک سره په شوق سره ودرېږي، الله به یې پخواني ټول ګناهونه معاف کړي. څومره ثواب د عزتمندو! په تراویح کې ګناهونه معاف کېږي، په روژې نیولو سره ګناهونه معاف کېږي. بل حدیث کې راځي چې یو عمرې نه بلې عمرو پورې او یو جمعې نه بلې جمعې پورې، یو رمضان نه بل رمضان پورې، یو مانځه نه بل مانځو پورې، مکفرات لما بینهن، منځ کې چې څومره ګناهونه کېږي الله پاک دا ټول معاف کوي. ان الحسنات یذهبن السیئات. دا نیکی چې دا نیکی دا ګناهونه ختموي عزتمندو. لکه ماشومان په دې پنسل باندې لیکل کوي چې یو ځای غلط را غلط شي نو په لبړ باندې صفایي وکړي. داسې دا نیکي چې سړی روژې نیسي، تراویح کوي، صدقې ورکوي، دا داسې مثال ده چې پخواني ګناهونو باندې داسې لبړ راکاږي، ټول ګناهونه معاف کوي. نو دا د خوشحالۍ خبره ده. دیو جنا عزتمندو د کتابونو کې لیکلي دي چې دا رمضان یوازې په انسانانو نه ده، وایي بعضې مرغۍ په جتو کې خپل جالو کې ډېر څه ټیم داسې ده چې روټۍ نه خوري. څه کبان داسې شته کبان چې شګې لاندې ننوځي، چې په دې صحراو کې اوسېږي، شګې ډېر لنډ وخت شګو لاندې تیر کړي، خوراک نه کوي. په کال کې داسې یو ټیم ده چې سړی خوراک نه کوي، دا بدن ته ډېره فایده ورکوي عزتمندو، ډېر صحت سره ټی کېږي. د مصر یو انسانو د لندن ته لاړ، یو اپریشن یې کړ، نو هغه ډاکټر ویل چې وزن کم کا. وایي رمضان میاشت را روانه وه، یو میاشت روژه یې ونیوله، چې لاړه ډاکټر ویل چې تا کوم ورزش کو چې دا وزن دې کم شو؟
وایي ما خو روژه نیولې وې، دا روژه څنګه نیسې؟ وایي موږ ته الله پاک ویلي دي. هغه ډاکټر و د بدن په تربیت باندې، د بدن صحت چې په لږ خوراک کې د په دې باندې پوهېده، سمدستي بغیر د ترغیب نه کلمه ویلې مسلمان شو. چې دا دومره حکیمانه خبره ده چې سړی په کال کې یو میاشت روټۍ نه خوري، د سره صحت څومره ښایسته کېږي، بدن ښایسته کېږي، عزتمندو معدې دمه کېږي، په دې سره څومره ګندګي دي په بدن کې دا ټوله ختمېږي. په دې کې ډېر زیات فواید دي په روژه کې، طبي فواید دي، صحي فواید دي، اخروي فواید دي، ډېر ګټې دي په رمضان المبارک کې. د وجه نه عزتمندو په دې رمضان کې سړی وږی شي، د معدې نه یو قسم بدبویي راځي خولې ته. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. وایي د روژهدار د خولې بدبویي د الله په نزد مشکو نه ډېره بهتره ده. دومره الله پاک خوښېږي د عزت. للصائم فرحتان، روژهدار لپاره دوه خوشحالیانې دي، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. یو چې کله روژه ماتي په دې وخت کې ډېر زیات خوشحاله وي. روژه ماتي ټیم کې هسې خوشحاله انسان چې لکه روژه ماتي ټیم ده، روحاني خوشحالي. وفرحة عند لقاء ربه، یو خوشحالي کله چې الله ته مخامخ شي د قیامت په ورځ، په دې وخت کې روژهدار ډېر زیات خوشحاله وي. ځکه حدیث کې راځي چې الصوم لی وانا اجزي به، روژه ما لپاره ده، زه یې بدله ورکوم. لکه د ملک یو صدري پېښور کې یو ادنا پرنسپل ته چې فلانکي انعام ورکا، نو هغه انعام ورکړي دومره ډېره غټه خبره نه ده چې د ملک صدر خپله راشي هغه له انعام ورکړي، دا ډېره غټه خبره ده. نو د قیامت په ورځ د روژې بدله الله پاک په خپله ورکوي. عزتمندو الصوم لی، روژه ما لپاره ده. ځکه سړی پټه خوړلی شي، پټې اوبه څکلی شي، لیکن د الله د یېرې نه نسکي ونه خوري، دې نه معلومي شته صرف د الله لپاره یې نیولې ده. عزت که خلکو لپاره یې نیولې وه نو پټ به یې اوبه څکلې، خوراک به یې کړی و، بهر چې راوته خلکو ته زه روژه یم، خلکو له څه پته لګي. او دې ته پته ده چې د کمرې کې دننه بهر زما الله پاک په ما خبردار ده. نو ځکه عزتمندو د روژې بدله الله پاک ورکړي. په د انسان کې عزتمندو په د 11 میاشتو کې غلط صفات راځي، شهواني صفات، شهوات پکې ډېر زیات شي. حیواني صفات راځي، حیواني صفات چې د ځان غم ورسره د بل چا غم نه وي. او عزتمندو ډېر غلط صفات انسان کې پیدا کېږي په د 11 میاشتو کې. لیکن د رمضان المبارک په میاشت کې الله پاک دا د حیواناتو صفت، شهواني صفت دا ټول ختموي. عزتمندو په دې کې ملکی صفت، د ملائکو صفت پیدا کېږي. او د ملائکو صفات څه شي دي؟ ولا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. د الله نافرمانی نه کوي او الله چې څه وي هغه کوي. دې ته عزتمندو روحاني صفات وي، ملکی صفات وي. د ملائکو صفات الله پاک د انسان کې پیدا کوي. دا د روژې د وجه ده. د وجه د عزتمندو دوه ټیمونه کې ډېر ټیمونه د دعا د قبلېدلو دي، او خصوصا په رمضان کې دوه ټیمونه خاص طور سره د دعاګانو د قبلېدو دي. یو ټیم عزتمندو چې کله روژه ماته سړي ته کېښودلی شي او شربتونه کېښودلی شي او تږی یم ده وږی یم ده او د الله اکبر انتظار کوي، نو الله وایي چې ګورې بندله چې تږی ده وږی ده نه خوري، ولې زما حکم الله نه ده شوی، د الله د حکم انتظار کوي. نو په دې ټیم کې عزتمندو د الله د حکم انتظار کوي. نو په دې ټیم کې سړی دعاګانې وغواړي. دا ټیم د دعاګانو د قبلېدو د روژه ماتي ټیم کې اکثر زموږ ملګري دومره تعدي عزتمندو چې دا ټیم د دعاګانو ټیم بهترین ټیم په شور باندې غصې باندې ماشومان لرې شه او نږدې شه
یو شیطانی حرکت د ماشومان له طرف نه وي نو د خیر ټیم موږ نه فارغه شي لاړ شي عزتمندو. او بل ټیم عزتمندو چې د دعا د قبلېدلو د حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آخره حصه د شپه کې د شپې آخري حصه ده 2 بجې 2:30 3 بجې 3:30 بجې دا د شپې آخري حصه ده. په دې ټیم کې الله پاک خپل راکوزیږي عزتمند اسمان د دنیا ته او الله فرمایي څوک غوښتلو والا شته چې زه څه ورکړمه، څوک ګناهګار شته چې مانه معافي وغواړي ورله معافي وکړمه، چې ورکړې والا او ژوندی ورکړې والا ویښې وي خلکو له ورکوي او غوښتلو والا ودی دا به د چا نقصان وي چې عزتمندو معافي کولو والا ذات ویښي اوازونه کوي او ګناهګار ودی دا به د چا نقصان وي عزتمندو. په دې وجه د عزتمندو د پیشلمي په ټیم کې کوشش کوئ چې پیشلمۍ مخکې نه کوئ عزتمندو، ځکه سړی روټۍ وخوري خوب غالبه کېږي د عباداتو شوق ختمیږي. کوشش کوئ چې پیشلمۍ اوس وخت کې چې ډېر لیټ شي 3:30 بجو نه مخکې پیشلمۍ مه کوئ عزتمندو. په نیمه ګنټه 20 منټو کې هر کار کېږي چې 3 بجې پاسېدې 2:30 بجې پاسېدې عزتمندو 1 ګنټه تلاوت نفل دعاګانې د اهتمام کو، ځکه چې خېټه چې وږي مونځ خوند کوي، دعا کې خوند دي، ذکر کې تلاوت کې خوند دي. او پیشلمۍ وروسته کوي ډېر خلک 2 بجې پیشلمۍ کې 2:30 بجې او بیا سر زنګېږي را زنګېږي نه د دعا ټیم پوهېږي نه عزتمندو اسکارو باندې پوهېږي. دا غلط ترتیب ده او دا د عزتمندو نبي علیه السلام فرمایي چې ما زما امت به هغه پورې خیر باندې چې پیشلمۍ کې وروستی کوي او روژه زر ماتوي. نو په رمضان المبارک کې عزتمندو په انسانانو کې ملکی صفات پیدا کېږي، د حیواناتو صفات ځي، شهواني صفات چې کوم شهوات سره کې یو غلطه جذبه پیدا کړي دا ختمیږي. نو په انسان کې ملکی صفات پیدا کېږي. نو روژه بهترین عبادت د عزتمندو چې ډېر زیات فضایل د دې راغلي دي عزتمندو چې روژه کې دا من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 3 څیزونه کې نبی علیه السلام فرمایي، یو چې سړی روژه نیسي او ثواب یې ګڼي، بل چې تراویح کې ثواب یې ګڼي، بل چې څوک اعتکاف کوي او لیلة القدر شپې تلاش کوي او ثواب یې ګڼي، الله به پخواني ټول ګناهونه معاف کړي. او دا څومره غټه خبره ده چې الله پاک زموږ ګناهونه معاف کړي. که دا ګناهونه موږ ته ذخیره شي او پاتې شي د قیامت په ورځ د الله په دربار کې پیشي او هر یو سره ځان پیژني چې ما کې څومره ګناهونه دي عزتمندو او دا پیټي ځان سره وړو دا به څومره غټ جرم دی الله په نسبت باندې. لیکن د الله فضل و کرم او احسان ده چې په دې عباداتو سره، په دې عمرو سره، په دې حجونو سره، په دې روژو سره، په دې جمعې منځونو سره، په دې عام منځونو سره دا ټول ګناهونه الله پاک ختموي. عزتمند دا د الله فضل و کرم او احسان ده. بني اسرائیلو کې چې بچا ګناه وکړله سحر به په دروازه باندې لیکل کېده چې د فلانکي دا ګناهونه وکړل. لیکن د دې امت خصوصیت دا ده چې هغه ګناهونه زموږ په دروازو باندې نه لیکل کېږي. په دې وجه نه عزتمندو که غواړئ چې تاسو کې ملکی صفات پیدا شي، ملکی صفات د ملایکو صفات چې د الله حکم مني نافرمانی نه کوي، د روژې په عزتمندو په حکمت باندې ځان پوهې کې روژې په حکمت. ډېر خلک عزتمندو د روژو په حکمت نه پوهېږي، روژه ماتي کې دومره خوراک وکړي چې تراور له خوند نه ورکړي او پیشلمي کې دومره خوراک وکړي عزتمندو چې د سحر قضا یې راوړي او روژه ماتي کې د ماسپښین قضا یې راوړي. دا عزتمندو دا د روژې حکمت ختمېدل دي. څومره چې عزتمندو لږ خوراکي دومره به بصیرت تا کې پیدا کېږي، نورانیت به پیدا کېږي او د روژې اثرات به تا کې ښکاره کېږي. او چې کله عزتمندو خوراکونه سره ډېر کړي نو هغه څه به بوج در باندې بندګي شوق به در کېني، زړه سختوالی پیدا کېږي، خوبونه به ډېر کې. نو ډېر خوراک د وجې نه ډېر نقصانات دي. نو په رمضان کې سړی کوشش وکړي چې په روژه ماتي ټیم کې او په اسلامي په وخت کې خوراک کم کړي. په دې سره د روژې حکمت سړي ته حاصلېږي چې د نفسونو تربیت ده، نفسونه د الله حکم ته تابع شي، د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې روانېدل ورته آسان شي. او چې کله هغه څه نفسونو تربیت سرکشه نفسونه او عزتمندو خوراک همغسې ډېر کول او خواهشات پوره کول په رمضان کې بیا د نفسونو تربیت به کمزوری وي. انشاءالله تراویح کوئ، شوق سره یې کوئ،
روژه نیسي شوق سره ثواب سره دا یقین وکړي چې الله پاک زمونږ ګناهونه معاف کوي. او بیا عزتمندو امت مسلمه باندې چې کومه بیماري راغلې ده دې لپاره خصوصي دعاګانې کول، ځکه چې مونږ کمزوري او امتحان دی الله ډېر سخت دی. عزتمندو د الله د امتحان نه یو او دا د الله یو لښکر د الوبا جند من جنودک یا رب العالمین فاصرفها عنا وعن المسلمین. دا د الله د لښکرو نه یو لښکر ده او الله نه غواړو چې الله یې موږ نه غواړي ټولو مسلمانانو نه، ځکه چې موږ کمزوري امتحان قوي شي بیا سړی پیل کېږي. نو د الله نه د عافیت سوال کوو او په دې رمضان کې دعاګانې قبلېږي. کوشش وکړئ عزتمندو چې خپل ځان له امت مسلمه ټول انسانیت ته دعا وکړئ چې دې مصیبت او فتنې نه الله موږ او تاسې بچ کړي. وجه دا ده چې الله یې لرې نه کړي. عزتمندو د انسانیت نه اخوا خبرې دي. انسانیت په مزاج کې د برداشت نشته، د انسانیت د مقابله کولی شي. د هر مصیبت علاج الله پاک سره ده. دا ټول دی الله لښکرې دي. الله چې څه وغواړي هغه څه به استعمالوي چې موږ سم شو، توبې مو ویستلې، الله سره م جوړه وکړله، ټول څیزونه به الله موږ ته سم کړي. الله دې موږ ته صحیح بندګي توفیق راکړي. الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي. الله دې د وبا بیماري ټول امت مسلمانه لرې کړي. سبحان